انسانیت په حواله باندې انساني آبادي د دوو مختلفو اصنافو وړل. د انسانانو یو صنف هغه دی چې د دوی فکر، کردار او شخصیت دا پر یوه لار وي او پر سیده لار. مثلا انسان د فکر په حواله باندې د ځان خیرخواه دی چې د ده د خیرخواهۍ فکر د ځان او د جهان په باره کې پرېولی چې څه ځان له خوښوي هغه نور جهان هم خوښوي. د خولې او د زړه لار یې یوه ده چې په خوله یې وي هغه یې په زړه کې وي، چې په زړه کې وي هغه یې په خوله کې وي. د وینا او د عمل لار یې یوه ده چې بیا یې دغسې خیاط څخه خیاط یې دغسې بیا او ښکاره او پسې شه رویه یې یوه ده چې دلته څنګه وو چې له تاسې ولټاري او بل ځای وینا او رویه او داسې بدل نن او سبا یې پرېولې. نو دغه د سیخې لارې خاونده دا اوس لاندې او باندې انسانان، یعنې دا د انسانانو هغه صنف دی چې دوی یو بل ځان خپل سره ګوري او له یو له بله داخه د دوی خطره نه محسوسوي چې دا به ما د سر په تاوان شي، یا به د مال په تاوان شي، یا به د آبرو په تاوان شي. ولې چې دا خلک درواغ نه کوي، دا خلک وعده نه خرابوي، دا خلک په اعتماد کې و چا ته دوکه نه ورکوي، دا خلک په امانت کې خیانت نه کوي، دا په خپله ذمهواریو کې کوتاهۍ نه کوي. له دغې وجې دا د دوی له منځه یره او خوف او خطر وتلی دی. هر یو به بل د ځان خپل بولي، د ځان د سر او د مال او د آبرو په باره کې اعتماد کوي. د دغه صنف په باره کې په 5 وخته لمانځه کې نور په هر رکعت له الله مطالبه کوو یا اهدنا الصراط المستقیم، خدایه ته ما د انسانیت په سیخه لار راوړه چې زما د خیرخواهۍ فکر د ځان او د جهان په باره کې یو وي، ما د خولې او د زړه لار یوه وي، ما مخ او شا یوه وي، ما قول او عمل یو وي، ما نن او سبا یو وي. دغه انسانان دا انسانان دي او ودغه په عربي ژبه کې چې د قرآن و سنت ژبه ده د دغو ته متقین، یعنې دا هغه انسانان دي چې انسانیت یې په فکر او کردار او شخصیت کې له هر قسمه حیواني خاصیت داخله محفوظ ساتي او ودغه انساني تقوا وایي. دا هغه تقوا ده چې په انسان کې انسانیت برقرار ساتي. له هغه بعد بیا دا یو پات انسانان شي، دا بیا د ژوند د سفر د منزل مقصد او د لارې په تعیین کې د دوه صنفه شي. د یو پال انسانانو یعنی د متقین، لکه الله پاک چې فرمایي هدى للمتقین، دا زما د هدایاتو مجموعه کتاب چې دی د کامیابۍ پر لار هغه خلک چې یو پال د سیخې لارې، نو دا خلک د ژوند د فکر په باره کې په دوه صنفه کې یو صنف هغه دی چې الله خالق او آخرت د ځان معاد. دغه خلک د زندګۍ د سفر منزل د الله در بولي او مقصد یې د خپل رب دیدار بولي.
لیار یې د هدایت او د سنت پیروي بولي. دا خلک د خدای پرستۍ پر ښه لیار باندې په کامله یکسویي سره د ژوند تېرول د ځان او د جهان په خیر بولي. دوی په خپله هم د خدای پرستۍ پر ښه لیار باندې په کامله یکسویي سره ژوند تېروي او نورو ته هم د خدای پرستۍ پر ښه لیار باندې په کامله یکسویي سره د ژوند د تېرولو دعوت ورکوي. د خدای پرستۍ دا ښه لیار خالق لري. لکه الله پاک فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کوم خلک چې د ژوند سفر زما وخواته د دین پر ولده لیار رالنډوي او ځان رانږدې کوي، نو که پر ناولده ځایو ورغله بیا به یې په راهیارات ظفر یاسم. او دغه خلک چې دي د نفس او د خواهش په کامله ازادي او د خالق په کامله غلامي کې ژوند کوي. د دغو په باره کې د هر نامزه په هر رکعت کې موږ له الله مطالبه کوو یا صراط الذین انعمت علیهم. د هغو خلکو پر ښه لیار خدای موږ سم کړي چې د دنیا او د آخرت ښکلی ژوند ته ورکړي. دویم صنف هغه دی چې هغه آخرت د ځان معاد نه بولي، بعث بعد الموت نه بولي، وحی او نبوت نه بولي. د دغو خلکو د زندګۍ د سفر منزل خواهش دی او مقصد یې د دغې مادي زندګۍ اقتدار او منصب او عزت او دولت او لیار یې د هوا پرستۍ دی. لہذا دا خلک د هوا پرستۍ پر ښه لیار باندې په کامله یکسویي سره ژوند تېروي د ځان او د جهان په خیر. لہذا دوی په خپله هم د هوا پرستۍ پر ښه لیار باندې په کامله یکسویي سره ژوند تېروي و نورو ته هم د هوا پرستۍ پر ښه لیار باندې په کامله یکسویي سره د ژوند د تېرولو دعوت او ترغیب کوي. د هوا پرستۍ دغه ښه لیار خواهش کوي او دا خلک له خالقه په کامله ازادي کښې او د خواهش په کامله غلامي کې زندګي کوي. د لمانځه په هر رکعت کې موږ له الله پاک دا مطالبه کوو غیر المغضوب علیهم. خدای پاک د هغو خلکو پر ښه لیار مه کیسم چې هغه ستا د قانون په شدید ګرفت کې ولې ستا ملکیت ستا بې اجازته استعمالوي. او درېیم بیا هغه دی چې د هغو د زندګۍ د سفر نه منزل ښکاره دی، نه یې مقصد ښکاره دی، نه یې لیار ښکاره دی. او دوی داسې دي لکه د ورکې خاوند په دا مالداره خلکو کې چې چا ورکې وشي نو داسې نه چې هغه ته لیار یې نه وي معلوم، دا هر کله لیار معلومه وي چې فلاني کلي له دغه لیار دی، فلاني له دغه لیار دی. دی د لیارې رهوالو نه دی، دی د سفر خاوند نه دی، دی په خپله وزه پسې یا په میاشت پسې چې له رمې ورکه شوي د په هغه پسې ګرځي. نو دا خودغرضه انسانان چې دي دا د ورکې خاوندان، دا په ورکه پسې ګرځي. نو له دغې وجې دا په عربي ژبه کې ضالین ورته وایي، یعنې د ورکې خاوندان. نو موږ په پنځه وخته لمانځه په هر رکعت کې له الله مطالبه کوو یې ولا ضالین. مه پر هغه ښه لیار سم کړي چې ستا د قانون په شدید ګرفت کې دي او آخرت نه مني، بعث بعد الموت نه مني، نبوت او وحی نه مني.
او ته ورته خواږه او ماما د هغو خلکو پر اصول برابر کې چې دوره کې خاوند نو دته د انسانیت شکل یې هم معلوم د خدای پرستۍ شکل یې هم معلوم د هوا پرستۍ شکل یې هم معلوم خدای د لارې رهوالونه دي دی په ورکه پسې ګرځي لکه الله پاک فرمایي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ودغو خلقو ته مذبذب ویل کېږي مذبذب معنا دا دی چې دوی یو مقصد یو منزل یو لیار په استقامت سره هغه درینه په د عربي لغت کې ذباب و مشت ویل کېږي دا لذبذب دی ولې چې دی یو ځای په قرار کښېني نه ټوپونه وي نو دغه خلک هم که یې چېرې غرض په خدای پرستي کې منډاوه دولو خدای پرست دی که یې حالت لږ زیار او زحمت پر نظر وراواته بیا خو د هغه لخوا راټول کېده الله دې د خدای په پاتې د مشتاق خلک لکه الله پاک فرمایي ومن الناس من یعبد الله علی حق ځینې خلک د خدای پرستۍ پر آخري څنډه ولاړ دي یو قدم بهار یو یې دننه دی که یې ګټه په خدای پرستي کې لیده پس بیا یې دا بهار قدم هم دننه وراخي تر دې ځای ښه مؤمن ګډ سره وسته که یې زیار په نظر ورغله دننه قدم د بندې راغی په خدای پورې وکړه ودغه ته منافق هم ویل کېږي نفاق په عربي لغت کې وهب سورن ته ویل کېږي سفلیې په پاره په خلاص یعنی دا هغه انسانان دي چې د دوی د زندګۍ لیارې د زندګۍ متضاد کردارو ته خلاص دي درواغ او رښتیا وفا او تقا دیانت او خیانت دا یوه هره خواته خپله لار خلاصه کړي د دوی کردار د متضادو کردارو ملغوبه او مفهومه دا خلک چې دي دا له انسانیته فارغ یعنی دا نه بل د ځان خپل بولي نه دی د چا خپلېدای شي ولې درواغ دوی وایي وعده دوی خراب کړي اعتماد کې دوکه دوی کړي په امانت کې خیانت دوی کړي په ذمهواریو کې کوتاهي دوی کړي نه دوی څوک د ځان خپل بولي نه اعتماد باندې کړي نه دوی د دا وړ دي چې څوک یې خپل وبولي او باور وکړي نو له دغې وجې دا الله پاک فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار دا منافق او په مخې برخې خلک دي دا په نامه او په شکل انسان مګر په فکر او په کردار حیوان دی د انسانیت فارغ دی دا به د دوزخ په دالان دې تلي کې دا کافر چې دی دا په انسانیت کې داخله دی له ایمانه فارغ دی دا د انسانیت د درجې عذاب د ده غوسه لہذا موږ پکار دا دی چې موږ انسانان د انسانیت په لیار د برابرولو په خپل ځان په برابر و نورو ته دعوت او ترغیب او د هغه لپاره لکه دا څلور خبرې انسان چې بیان چې مه درواغ ویاست ولی الله جل جلاله فرمایي ویل للمکذبین د دروغجنو مکمل تبعی په باندې په دنیا کې بې امن و سکون تاراج د دروغجنو خلکو باور به نه کړي په آخرت کې به له نجات بې او بیا الله پاک فرمایي لعنت الله علی الکاذبین دروغجن الله له خپله دره او له رحمته سړلي دي برخې نه ساتي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي والکذب یهلک درواغ به تاسو په دنیا په آخرت کې تباه او برباد شي نو یو په خپله چې درواغ نه وایي که بیخي د سرو زرو ریاسه یې په دروغو موندول هم چې ورته ووایه چې روزي به له خدایه او دویمه دا چې په دروغجن پسې نه ځي لا تطع المکذبین د دروغجنو پیروي مه کوئ دویمه خبره دا ده چې حق او رښتیا سپین چټک یاست چې هېڅ قسم د درواغو او د باطل ګردله نه وي
لك الله پاک فرمایي یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. چې دا پر کتاب ایمان راوړي دا حق د باطل سره خلقوي ولې د دغه اختلاف تاوان و رښتیا او حق ته رسوي. پکار دا دی چې رښتیا او حق سپین سبا مرکنډای پکې ولاړ تللی دی ولې چې الله جل جلاله فرمایي نحن اقرب الیه من حبل الورید و انسان ته د غاړې تر شهرت زه ډېر نږدې یم یعنې زه ډېر ورسومان یم. که چېرې داسې وي چې له ما د عبدیت رابطه پرې کوي او مرکنډۍ په چت کوي یا به مرکنډۍ پرې کوي زما د عبدیت رابطه به برقرار ساتي. الله پاک یې زما رابطه برقرار وساتي. زه درته هم په ما سره ختلې ده له مرګ بعد په آخرت کې هم په ما سره ختلې او که له ما سره رابطه د عبدیت او د خلافت پرې کړه او مرکنډۍ ته به چت نو مر خو بیا هم ته زما رابطه به د فرضا پرې کړې وي او مرګ به په قضا درغلی نو خو د دواړه خطا شي. زما د هم لاس وخاطه زمونږ د هم لاس وخاطه نو له دغې وجې زه کله کله په خلکو کې وهده یم نه دا شي یاره یا یې سر نه یشی دی په ګران که داسې هم نه کوي تاسو نو چې بغله به پر یار سر ږدي د دا مؤمن سړي به څه قطرې پرېوي چې په خدای دې که ده به څه شي نو حق او رښتیا سپین سړي. عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه فرمایي بایانا رسول الله صلی الله علیه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره نور ربي وأن نقول بالحق حيث ما كنا ولا نخاف لومة لائم. موږ په حق خبره چې چېرې وو د هېچا وضاشمیانه و ملامتیا ته به نه وګورو پلانی څه وي پلانی خپل شرر دې کتن وی بدل اوس هم حق او رښتیا سپین سره چې هېڅ قسم ابهام نه او د رښتینو ملګر کوي درواغ چې د سرو زرو ریاستونو ملګر نږدې مه ورکوي او درواغجن غیرو لکه الله جل جلاله فرمایي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين. وقیامت پر ورځ چې دا ټول شیان واضح شي الله پاک فرمایي چې دا څوک چې د مخې خلک ګوره او دوی دان رهبران یا لیډران یا مشران بلل دا بل دا پیروکارانو دا خبیزاره دي هغه به ورته وایي چې خدای موږ په دوی له لارې واړو او به یې منه د شي شمالي دی دې لارې د په خپل زړه غوښت ما غږ باندې وکړ نو دا نور ما نه مو راسوي نو مې دلیل یو شی نه نو الله پاک فرمایي استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا پر بیلیاري باندې چې چا د چا پیروي کړې وه دا رهبر او لیډر دا به د دوی له ملګرۍ بېزاره وي چې ما نه دي ورته ما په هغه کې وراسوي نو وقال الذين اتبعوا دا چا چې په سترګلي پسې تللي دغه به وایي ارمان که بیا دنیا له تګ وایي یا به ښځه له کوزرو الله پاک فرمایي چې زیاتې به دغه مجلسونه فایده نه درکوي تا دولت دې ګرځوي نو اوس هم د ملګري ته بیانه چې دا ماوراء الماده دنیا شي دا داسې نه ده چې وجود نه لري او نه داسې ده چې موږ په دا ماوراء الماده کائنات کې موجود نه یو نه موږ هم موجود یو دا کائنات هم موجود دی چې دا کوم ځای د الله برای راست حاکمیت
فرق یې صرف پورې دی چې تر څو پورې دا زموږ روح دغه د مادي جسد په قالب کې وي نو مادي پردې زموږ او د الله په مابین کې د دې حایل دی د مور په نس کې هلک دی خو دا د مور د نس هلک چې دی د کور په ماحول کې دا هلک موجود دی کور هم شته هلک په دغه کور کې هم شته لیکن دا هلک د مور په نس کې د کور د منظر مشاهده نشي کولی دا له دغې وجې نه چې بیا کور نشته یا دی په دا کور کې نه دی خو دا د مور د نس پردې د ده د مشاهدې او د کور د منظر په مابین کې حایل چې وزیږي سترګې یې ونیسي سوکه راتلونکي منظر مور هم چې څه وخت له دا خپله مادي جسده بهر شي بیا به سترګې ونیسي بیا به دا ټول الله به هم وویني ملایک به هم وویني جنت به هم وویني دولت به هم وویني میدان به هم دا ټوله کائنات منظر دې مخې نو لکه څنګه د مادي جسد تشکیل د مور په نس کې دی دغسې د انساني د روح تشکیل د انسان په دې مادي جسد کې کوي کردار باندې لکه څنګه د انسان مادي جسد له ولادته بعد تکمیل ته رسوي دغسې له مرګه بعد د انساني روح تکمیل ته رسوي نو دا د له زیږېدو سره که هلک د مور له نسل نیستي شي لیکن د هلک فنا او نیستي نه ده هلک له ډېره وړوکې دنیا ده خو ډېره وسیع دنیا ته بدل شي استاد د مور د نس د دنیا او د دغې دنیا تناسب سره کوي څه تناسب یې سره وځي دغسې تناسب په هغه وي چې څه وخت موږ له د مادي جسده بهر شو او ماوراء الماده چې د الله په راه راست حاکمیت دی ودغه ته وروځو منظر به ټوله مخې له رایشي او دغه مادي کائنات وسعت به د مور تر نس هم هغه ته کم نسبت شي نو مطلب مې دا دی چې زموږ د ملګرو له پکار دا دی چې د انسانیت پر بنیاد خلک ورارهږي دا مذهبي دا شرعي دا سیاسي دا سماجي افکار و نظریاتو د دغو ټولو محور دا دی چې انسانیت نو نور جا کې د هر چا فکر او د هر چا شریعت او د هر چا مذهب او د هر چا نظر دا د ده خپل دی خو لیکن پیش آمده مسایل یې شریک پر دغه باندې پکار دا دی چې د انسانیت پر بنیاد باندې موږ د وحدت پیدا کولو کوشش وکړو او موږ خپل د توحید په صورت کې به د انسانانو صلاحیتونو په تعمیر خرڅ کوي د تفریق او د انتشار په صورت کې به د انسانانو صلاحیتونو په تخریب خرڅ کوي او سیاست بچي اسلامي او د انبیاءو سیاست وحدت پیدا کوي شیطانی سیاست چې د جذبات لمبه کول په غاړه کې سره اچوي او له انساني افکارو څخه د انسانانو پرېکول او لرې کول ولې چې شیطان یا لشاته یشیط شیطانا چې لمبه کېدل کوي یا لشتن یشتن شیطانا چې لرې کېدل کوي یعنی د لالچ پر بنیاد له انساني اقدارو څخه انسانان لرې کول یا د جذباتو په لمبه کولو کې انسانان په غاړه کې اچوي دا دواړه شیطاني سیاست د دغه پکار دی چې ځان هم وکړو او نور ته هم